قافله روانه ده مشهور واقعه ده دی مور غریبی له تربیت چل نه ورسی الله اولاد را کړی دی خو موږ سره خو قدر نشته کنه المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا قدر دی غټ موبایل دی ورلا غستی دی او غال تناس دی کنه او بی حیائی کی او فحاشی کی مبتلا دی بیا سبب له ورست جاړي دا زوی زما احترام نه کوي زما قدر نه کوي په د ډز مکوه دی ممړ کوه دله غټ موبایل په لاس کې ورکا دا د عالم کبر سازش دی هغه نن په د خپل سازش کې کامیاب په نظر راځي کنه دی به برباد شي دی به بد نظرۍ کې دی به ګیمونو کې اخته شي دی به د ډرامو فلمونو په نحوست کې مبتلا شي کنه د ده به ژوند برباد شي زه په دې انتظار یم الله په دې معاشره کې بل سلطان صلاح الدین پیدا کا منګ ته ضرورت دے اللہ بل محمد بن قاسم پیدا کا منگ ته ضرورت دے دی دین ته ضرورت دے دی اسلام ته ضرورت دے کنا زړه میں درد پیدا شي هغه په پردو ودونو کی گڑی کی لگیا دے او خلق دی ویڈیو گانے گئی تا اللہ گڑا گانو دا پارا پیدا کھڑے تا اللہ دا دی بے حیائی دا پارا پیدا کھڑے چې داسې ورته ګورم د پیغمبر امتی په نظر نه راځي لباس یې وګوره ویښته یې وګوره وزقته ناسته ولاړه مجلس سوسایټي وګوره دا جهالت به تر کمي زما پرونه بله ورځ پېښور کې بیانو یو ملګری راغی ماته ویل مولانا صاحب الکان په کرکټ کې په میچ باندې وران شو کنه یو بل پسې تمانچې راوباسلې درې نوجوانان یې ویشتل لاړه مړه شو د یو اودسونو په لوټه باندې دو کسان مړه شو ښه او بله ورځ د کیکر په یو ونه باندې جګړه وه او په هغې ونه باندې مړي وشو ښه ونه په ځای باندې ولاړه ده څوک جیل ته لاړو او څوک قبر ته لاړو که نه ای پښتونه ای مسلمانه ته به تر کمې د غفلت په خوب ودی را بیدار شه کاش چې دا غیرت تا په ختم نبوت استعمال کړی وی کاش چې دا غیرت تا د مدرسې په دفاع کې استعمال کړی وی د قرآن په دفاع کې د استعمال کړی وی په جهاد کې د استعمال کړی وی په ناموس صحابه د قربان کړی وی د خور او لور په عفت او پاک دامنۍ د قربان کړی وی مور داسې وه بچی په قافلې سره ولېږو څلوېښت اشرفۍ ورته په کمیس کې وګنډلې بچیه دروغ به نه وې بچیه دروغ به نه وې د الله نبي وی مسلمان هر قسمه ګناه کولی شي خو مسلمان دروغجن نه شي کېدی قافلې حمله وکړه ټول مالی لوټ کو کنه دا ماشوم یو ډاډې ته ولاړو وی تا سره څه شته دی ورته وی او وی څه دي در سره وی څلوېښت اشرفۍ دي را سره وی کم دي وی دا د مور راله په دې کمیس پسې غوټه کړي دي چې هغه غل د دغه اشرفۍ وشمارلې مقه څلوېښت وی حیران و خپل سردار لی بوته وی دا ماشوم د سره څلوېښت اشرفۍ دي او راته وویل چې را سره دي یعنې رښتیا یې وویل که نه هغه سردار په ژړا شو وی منګه د خپل رب مخالفت کو لګیا یو منګ غلا کو حرام مال خورو لګیا یو او دا وړوکی ماشوم دومره د مور تابعدار دی بچیا که تا دروغ ویلی وی تا به د خپلې روپۍ بچ کړې وې که نه هغه ماشوم ورته وی وی ما ته زما مور ویلی دي که هر قسمه نقصان مخې ته راځي خو بچیه دروغ به نه وی د خپلې مور خبره مني او موږ د خپل الله خبره نه منو لوټ شوی مال ټول قافلې ته واپس کو تاسو ته پته ده فقهاو لیکلي دي په دغې غلو کې الله د وخت محدثین او فقها پیدا کړل دا مور غریب ساري مونځ ته نه اوچتوي وایي خوب یې خرابېږي ای مورې تا ته څه پته ده
کاش چې ته پوه شي په دې خبره باندې چې د یوې سجدې نقصان څومره دی ستا د مینه محبت خو د ده دپاره د بربادۍ سبب جوړ شو که نه مور به تربیت کوو معاشرې ته به ښکلي خلک میلاوېدل او کله نه چې مور تربیت پرېښی دی کله نه چې مور بازارونو ته شوه کله نه چې مور بې حیایۍ کې مصروفه شوه کله چې مور غیبتونو کې مصروفه شوه تهمتونو کې مصروفه شوه زما په خیال بچی بربادۍ طرف ته روان دی ډېر مشران داسې د خپلو بچو نه ځان خفه کړی د هغې خفګان سله څه میلاو شي نورم برباد شي هغه نورم د غفلت او غلطه سوسایټي او غلط ماحول ته لاړ شي که نه قطب الدین بختیار مور مدرسه کې داخل کو په یو ورځ باندې استاذ ته 14 سپارې واورولې بغیر غلطۍ استاذ حیران وي بچیه چرته دی ویلي دا نورې ملته ووایه که نه قطب الدین ورته وایي استاذ محترم دا 14 مې مور ته یادې وي مور نه مې زده کړي وي دا فرید الدین مور به ورته ویل لمونځ وکړه لوی سړی تېر شوی فرید الدین گنج شکر د دې غفلتونو نه لږ ټیم میلاو شي د دې خپلو فقهاو اکابرینو اولیاو تاریخ لږ په خپله مو ګورئ د خپلو بچو ته هم بیان کوي